السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحال به یې. د جنوب په موضوع کې به یې عزتمندو نن یو افسوسناک او دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په جیلم کې پولیس والا او ملزمانو ترمنځ فایرنګ شوی دی چې یو ښایسته ښکلی پولیس والا پکې یې ډېر بې دردۍ سره شهید کړی دی او یو پکې زخمی دی. اخر په څه وجه باندې د پولیس دومره بې دردۍ سره قتل کړو، څه داسې واقعه مخې ته راغلې وه چې د سره دومره غټ ظلم وکړو. راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شئ. تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوي یې، مهرباني وکړئ زموږ دا چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه غنټۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. عزتمندو قتل پسې قتل، ظلم پسې ظلم روان دی. الله تعالی دې په مسلمانانو باندې خپل خصوصي فضل او کرم وکړي. په جیلم کې پولیس والا او ملزمان فایرنګ شروع و چې دوی کې یو پولیس والا کې یو کس زخمی کړی دی او یو ډېر بې تندۍ سره شهید کړی دی. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. په دغه ملزمانو کې 2 کسان یې هم ویشتي دي او نور لاپته دي، تښتېدلي دي. دا ملزمان په قتل کې ملوث وو. دوی والله ځان نه ورکوو نو پولیس والا سره فایرنګ شروع کړی دی چې دواړو طرفو ته ډېره تباهي شوې ده. پولیس والا تفتیش شروع کړی دی او ډېر زیات تیز ورپسې روان دي. کیدای شي چې دا ملزمان قاتلان زر تر زره گرفتار کړي او د مقتول پولیس والا ته د انصاف ملو شي، ځکه چې دا یوه واقعه نشوه، دا بار دا واقع مخې ته راځي. همدا ظالمان را پاسېږي، کله پولیس والا قتل کوي، کله عوام قتل کوي، کله نور محکمو والا اسې بې ساه وژني. ډېر زیات بد حل شروع دی. زموږ پولیس والا ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړئ دا ظالمان قاتلان زر تر زره معاشرې نه لرې کړئ چې نورو مسلمانانو ته اساني او مشکل نه خلاصي ملو شي. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نوې معلوماتي ویډیو. د نورو نوې معلوماتي ویډیو لپاره زموږ د چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه غنټۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.